نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستانو، د زندگی په نعمتو کې یو ښه نعمت چې دا هغه بهترین دوست. حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی المرء علی دین خلیل، هر انسان د خپل دوست په دین باندې دا دوست چې په کوم دین باندې دغه دوست د صحبت لوجه چې په دکی هغه دین هغه عمل سکم عمل دوست کوي نو هغه عمل په دکی راسي، په دکی د صحبت لوجه چې هغه اثر پیدا شي. نو لدی وجه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی المرء علی دین خلیل، سړی د خپل دوست په دین باندې ده. نو د دنیا په نعمتو کې یو بهترین نعمت چې دا هغه بهترین دوست ده. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمایلی دي چې ښه دوست، نیکبخت دوست، نیک عمل دوست، نیکوکار دوست چې ده دغه مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی د چې دغه مثال د چې د لکه یو اتر فروش، یو اتر خرڅون کوي انسان، لکه دیو اتر خرڅون کی انسان سره څوک دوستی وکي، لکه یو د چې دکاندار سره چې څوک دوستی وکي چې دغه دکان دی اتر والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یا خو به دغه چې اتر واخلي یا به تا ته اتر درو لګي یا کا درونه لګي وای نخله کم از کم هغه دکان ته ورسی دی هغه اتر او هغه خوشبوئی خو به محسوس کی تا ته خو به هغه خوشبوئی درس. او د بدکار انسان صحبت، د بدکار انسان مرګرتیا د سیدا لکه دیو بټی دیوال یو لوهار سره یو انسان مرګرتیا کی نو کدی لوهار د بټی دیوال سره انسان کینی هغه تبا یا خو هغه ور د لوهار د بټی دیوال وروال وزید د جامې به وسوځي، د تبا بدبوئی ورسی، د تبا کم از کم بدبوئی خو ورسی، د جامې به وسوځي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدی حدیث نه دا معلومیږي چې صحبت په دوه قسم سره ده، یو نیک صحبت ده، یو بد صحبت ده. نو د نیک صحبت خپل اثري، د بد صحبت خپل اثري. دواړه صحبتونه، دواړه مجلسونه، دواړه مرګرتیا ک نیک سړی سره د مرګرتیای هغه په دې انسان کې سرایت کی، په انسان کې دغه نیک دوستی لوجه چې هغه کې خپل نیک عملی سره محبت پیدا کیږي. او کدیو انسان محبت مرګرتیا له بد عمل انسان سره اگر کداغه انسان نیک عمل له بد عمل سړی سره مرګرتیا وکي نو په دکی به دغه بد عمل د مجلس لوجي د بد اعمالو سرایت په دغه نیک عمل انسان کې اوس نو په خپل باندې به سبب یا په بد اعمالو باندې سری بد اعمال به شروع کی. نو امام غزالی رحمه الله فرمایلی چې همیشه یو انسان مرګرتیا کی نو د دې پنځه خبري په خپل دوست کې په خپل مرګري کې تلاش کوي چې کچيري دغه پنځه خبرو باندې دی صادق وي، په پنځه خبري په دې کې موجودي ولي بیا له انسان سره دغه سړی محبت کی، دوستی دی ور سره وکي، مرګرتیا دی ور سره وکي. او کچيري دغه پنځه خبري په دې کې مفقود وي، نوې کې موجود، بیا له داسې مرګرتیا نه د انسان لپاره ځان ساتل پکار دي. دغه مرګرتیا به د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. قرآن مجید کې خدای پاک فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، د قیامت په ورځ باندې با بعضی مرګري د بعضی مرګرو دشمنانی، یعنی بعضی مرګري براولاړ سي د بعضی مرګرو په خلاف باندې به گواهی دی الله رب العزت په دربار کې ور کوي. الا المتقون، خدای پاک فرمای مگر هغه خلق چې متقیان دي، تقوادار دي، نیک عمل خلق دي، د به یو بل سره مخالف نه دی، یو بل دشمن بنئ، د قیامت په ورځ باندې هم دی یو بل سفارش کوي، یو بل ته په شګړه باندې ورزي، یو بل به امداد د قیامت په ورځ باندې کوي. نو امام غزالی رحمه الله فرمایلی کچیر دغه پنځه خبري په مخ کې لمرګرتیا نه دغه پنځه خبرو ته قتل ضروری دي چې په مرګري کې دغه پنځه خبري وګوري. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې اول په مرګري کې باید د عقل تلاشو کې چې دا عقل مند د کبي وقوف انسان د کمکل انسان د کچیر دغه سړی عقل من نو د سره مناسب ده چې د عقل من انسان سره د دوستی او کچیر دی بي وقوف ای کمکلی نو کمکل انسان په خپل باندې ځان په خپل هلاکت کې غورځي. نو دوست بسرنګ د کامیابی طرف ته بوسي، دوست بسرنګ کامیاب کی، دوست بکله د سلارو روخي چې هغه د کامیابی والا لاري. نو همیشه به د بیوقوف انسان سره مرګرتیا یو انسان نه کوي. دا بیوقوف انسان سره مرګرتیا کول امام غزالی رحمه الله فرمایي دا د انسان لپاره د تباہی ذریعہ ده. دوم وصف امام غزالی رحمه الله فرمایلی ښه اخلاق لري. دسی انسان سره باید انسان محبت دوستی وکي چې هغه بهترین اخلاق لري، درون خوې لري، ښه اخلاق لري. ځکه کچيري بد اخلاق انسان سره دوستی وکي، مرګرتیا ور سره وکي نو کله کله به دغه بد اخلاق انسان د غصې، د شهوت
او د غصې له وجې به د تا سره د مرګرتیا پرېږدي او تا په کوم موړ باندې په کوم قدم باندې پرېښوللې بس پرې بېږدي ځکه د غصې په وجه سره به دی دغسې فیصلې کوي چې هغه به نامناسبه وي هغه به د تا په باره کې د تا د هلاکت په باره کې د تا د تباهي په باره کې په خپله غصه کې داسې فیصله وکړي چې هغه به سبا د تا دپاره د شرمندګي سبب وګرځي. دریم نمبر حضرت امام غزالی رحمه الله فرمایلی چې د فاسق انسان سره د مرګرتیا نه کی یو انسان کچیر مرګرتیا کی نو فسق او فجور چې په داسې انسان کې موجود نه وي نو د داسې مرګري سره د مرګرتیا کې کچیر دا سړی فاسق کی فاجری ګناګاری ګناه کې مبتلا وي همیشه ګناه په جهرن باندې کې نو دغه سړی سره د ځان له مرګرتیا نه وساتي له داسې سړی سره د مرګرتیا نه کې له داسې سړی نه د ځان وساتي. سلام امام غزالی رحمه الله فرمایي دی بدعتي سړی سره د مرګرتیا نه کې داسې انسان چې هغه همیشه په بدعاتو کې مبتلا وي بد داسې کارونه کې چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه او تابعین په خپل ژوندۍ کې نه کړي او دای نوی کارونه کې نوی کارونه په دین کې رایج کوي او هغه ته دین یې او هغه ضروري بولی په دین کې نو د داسې انسان نه د ځان وساتي ځکه د بدعتي سړی چې په بدعت باندې عمل کې دغه دین بولی او دای دغه بدعت د دین یو شاخ بولی نو لدی وجه چې بیا دای له بدعت چې توبه نه کوي او بدعتي انسان ته الله رب العزت توبه توفیق نه ورکي ځکه دا بدعت ته دین بولی نو لدی وجه چې بیا د دغه بدعت نه دای توبه نه باسي. نبی علیہ السلام فرمایلی دی کل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار هر بدعت عمل سدا دا گمراهی د انسان لپاره او هر گمراهی انسان جهنم ته بوزي. پنځم نمبر امام غزالی رحمه الله فرمایلی چې داسې انسان سره محبت مکه چې هغه انسان د دنیا سره محبت کی د دنیا لالچي حریصي صرف دنیا پیژني لتا سره مال موجودي مرګرتیا در سره کی کمال نه مرګرتیا نه در سره کی نو داسې حریص انسان سره داسې انسان چې دغه سره دغه په زړه کې د دنیا محبت دي نو داسې انسان سره د انسان دوستی نه کی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی حب الدنیا رأس كل خطیئه محبت د دنیا د هر ګناه جړ ده چې چا کې د دنیا محبت پیدا سوی نو دغه د دنیا د محبت لوجه چې بیا دی هر قسمه ګناه کوي هر قسمه ګناه کولو ته تیاری ځکه دی صرف دنیا خپل غرض خپل مقصد بولی نو دغه دنیا بیا د هر قسمه ګناه په ذریعه سره دی حاصلوي نو دی حریصي نو لدی وجه چې دغه 5 خصوصیات 5 اوصاف امام غزالی ذکر کړی دي چې یو انسان له چا سره محبت او دوستی کی نو دغه 5 خبرو ته دی ګوري دی غنه ورسته دی بیا د محبت ور سره وکي بیا د ورسته د مرګرتیا ور سره وکي بیا د ورسته د دوستی ور سره وکي کچيري دغه 5 خبرو ته انسان وکتل او ورسته دوستی ور سره وکړه دغه دوستی به د لپاره د نجات د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ګرځي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول ته مخلصین نیک عمله دیندار خلق خپل مرګري نصیب کی. الله رب العزت دې موږ تاسو د نیک عمل او خلقو سره صحبت نصیب کی. الله رب العزت دې موږ تاسو د نیک اعمال توفیق نصیب کی. الله رب العزت دې هغه خلق دې موږ مرګري کی چې په دنیا او په آخرت کې دې موږ لپاره د کامیابی ذریعہ ګرځي. وما علینا الا البلاغ.